فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. دي آيات مباركة تخويف أخروي ذكر کی دا آخرت په اعتبار سره یرا او خوف ذکر کی چې کوم خلق د الله د دین نه اعراض کوي د الله د حکم نه اعراض کوي د آخرت او د آخرت هغه زندگی دا برباد ده د تکلیفونو والا ده د مشقتونو والا ده او د کافرو د مال خرج کول چې وي هغه د الله د دین خلاف دي د الله رب العزت د دین په مخالفت کې خپل مالونه خرج کړي د اسلام د ختمولو لپاره او د خلقو اسلام نه اړولو لپاره د مرګولو لپاره د اسلام په لاره کې رکاوټونه جوړولو لپاره مالونه خرج کړي نو د دوی دا مالونه چې دي د دې مالونو به دوی ته هېڅ نفع او فایده میلاو نه شي بلکې الټه خساره او نقصان به دوی ته ورکوي. یو طرف ته مسلمان خپل مال خرج کوي د اسلام د سربلندۍ لپاره او د اسلام د بقا لپاره د الله په لاره کې خپل مال خرج کړي د ده د یو روپۍ مثال هغه د 200 روپو خرج کړي او هغه یو روپۍ چې الله غواړي نو د 200 یو اجر او ثواب زیاتوي او ثواب دوچن کوي دوګنا کوي. بل طرف ته د کافرو خپل مال خرج کول دي خپل په طریقو باندې خپل په مذهب باندې او هغه مال هغه ضایع دی هغه په ځای د نفع دونه نقصان ورکوي په ځای د فایدې دونه نقصان ورکوي لکه مشرکینو د جنگ بدر په موقع باندې اوخان به سبب کړي یو کس به 10 اوخان سبب کړي او هغه غوښې په خلکو باندې به خورولي د څه دپاره چې نن موږ مسلمانانو سره مقابله وکړو او مسلمانانو باندې غالب شو او زموږ دا ملګري دا چېرته اوږي پاتې نه شي د دوی دا ضرورت پوره شي چې دوی د اسلام او د مسلمانانو مقابله په ښه طریقې سره کولی شي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله فرمایي دوی خپل مالونه خرج کوي خو دا مالونه به په دوی باندې بیا پېمانتیا وي دا به ندامت وي دا به افسوس وي د دوی دپاره لکه څنګه په جنګ بدر کې وشوله خپل مالونه خو خرج کول خو هغه مالونه د دوی هغه د افسوس سبب د دوی لپاره جوړ شو او د ارمان یو سبب د دوی لپاره جوړ شو ځکه چې هغه مال یې خرج شو او فایده یې په لاس رانغله مال نه هم خلاص شول او غلبه هم ورته حاصل نشته مال هم ولګېدو د دوی او مغلوب شول کمزوري شول شکست ورته میلاو شو. نو کوم یو سړی چې خپل مال هغه د دین اسلام خلاف خرج کړي د مسلمان خلاف خرج کړي او د ده دا مال څه طریقې سره د اسلام دپاره د نقصان سبب جوړېږي نو دا مال فایده بدله نه ورکوي نقصان به ورکوي دا به د ده دپاره بیا افسوس وي بیا به د ده دپاره دا پېمانتیا وي او ارمان به وي د ده دپاره ثم یغلبون بیا به دوی مغلوب کړي شي مالونه خرج کوي مالونه چې خرج کړل نو بیا به افسوس کوي
ځکه چې مال خرج کو غلبه ملاو نشول مغلوب شول او فتح ملاو نشول شکست ملاو شو دا خو د دنیا په اعتبار سره سزا وه چې دنیا کې مغلوب شول او مال ضایع شو والذین کفروا الی جهنم یحشرون او دغه کافران به جهنم ته هم جوړ شي دنیا کې هم نقصان او خساره په آخرت کې هم نقصان او خساره هیڅ فائدہ ورته حاصل نشوله او هیڅ ګټه یې ونه کړله اگر که تو خپل مالونه په کثرت سره خرج کړي خپل اوښان ذبح کړي او خپل جاندار هغه د خلقو د فائدو دپاره ختم کړل هلاک کړل خو هغه د مالونو ختمول د مالونو خرج کول هغې دې هېڅ فایده ورنه کړله او د دوی مقدر هغه شکستو مغلوب کېدلو نو هغه ورته میلاو شو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم بشک هغه کسان چې کافران دي خرج کوي دوی خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله دې دپاره چې دوی منې کړي خلق د لارې د الله نه فسينفقونها پس خرج کوي دوی د مالونه خپل ثم تكون عليهم بیا به وي په دوی باندې حسرة افسوس بیا به خپل په دې مال باندې افسوس کوي او لاسونه ومږدي ثم يغلبون بیا به دوی مغلوب کړی شي کمزوري به کړی شي په ځمکه والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي الی جهنم دوی به د جهنم طرف ته یحشرون جمع کړي شي په دوی جهنم دی او دوی به جهنم ته جمع کړي شي